یو لوی کاروباری سړی و، تاجر و. هغه تاجر شام ته لاړو کاروباری حوالې سره. په شام کې هغه د سامان خریداری وکړله. په راتلو کې د سلام بن جبیر په یو غلام باندې نظر پریوتو. هغې ورسره هم ډېر په کم قیمت باندې واغستو. توجه غواړم. او د ځان سره را روان کو. د دې غلام نوم دی سالم. څه نوم یې دی؟ سالم په سین سره. کله چې مدینې منورې ته راورسېدل، سلام بن جبیر خپل مال کم سامان چې راوړی و هغه ته په هغه ټیم باندې خرڅ شو. خو د هغه غلام اغستو ته څوک تیار نه و. د وجود نه کمزورې، صحت په حوالې سره کمزورې، رنگ په حوالې سره کمزورې، یو فقیر او مسکین انسان دی. د خپل مالک د حکم مطابق هغه سالم، هغه غلام هلک 3 ورځې په یو چوک کې ولاړ دی. ظاهره خبره ده چې یخني به هم برداشت کول، که ګرمي و ګرمي به هم برداشت کړي، خولې به تیتلي، تنده به پرې راغلي، لوږه به برداشت کړي. اغستل سکے چې څوک هغه کتو ته تیار نه دي. نو دې کې یو جینۍ ده صوبیه نومې، هغې ته پته ولګېده چې داسې یو غلام دی او فقیر او مسکین دی او خپل مالک د ډېرو ورځو نه په پلاني ځای کې ودرولې، څوک د هغې اغستو ته جوړ نه دي. نو دا راغله تپوس دې کوي. هغه ورته وایي زه خو د 3 ورځو نه ولاړ یم، خو اغستل سکے چې ما ته څوک پورته هم نه ګوري. بهرحال هغه جنۍ همدردي وکړه د هغې غلام سره او هغې د هغه د مالک نه واغستو کور ته راوست. دې کې یو بل بزنسمین دی ابو حذیفه چې د مکی اوسیدونکی او دا هم شام ته تللی. د شام نه واپس را روان دی قافلې سره. چې مدینې منورې ته راورسېدل هلته پړاو واچو. ابو حذیفه ته پته ولګېده د دې واقعې چې داسې یو نیکه جینۍ ده او هغې د یو غلام سره داسې همدردي کړې ده. نو د نکاح پیغام یې ورته ولېږو. خاندان والا چې وکتل چې ابو حذیفه یو لوی تاجر دی د مکې، د دې نه به بله ښه رشته چرته وي، راشه لور ورته په نکاح کوي. نکاح یې ورسره وکړه. څه ورځې ابو حذیفه د خپلې بیبي سره په مدینه منوره کې بیا مکې ته راغلل. مکې ته چې راغی، په مکه کې د ده یو بل دوست دی، یو لوی تاجر چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دی. د هغه سره د ده دوستانه وه. یو ورځ حضرت عثمان ته وایي عثمانه هغه مخکینی مینه محبت تا زما سره نشته. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی ابو حذیفہ مخکی ماوتا کی فرق نو ماوتا یو شانو. ابو حذیفہ اوس مسلمان شوی ما کلمه ویلې ده، لہذا زما استاد دوستی یاری نشی کې ده. د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خبر پا ابو حذیفہ باندے اثر کو. ابو حذیفہ بارگاہ رسالت کی حاضری گی، حضور مبارک تے خپل لاسونه مخې ته کړل، د دې خبرې گواهی ورکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
زد دی خبری گواہی ورکوم چې د الله نه علاوه بل معبود نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. د ایمان او د هدایت رڼا زړه ته کوزه شوه. ابو حذیفه مسلمان شو. بیبی هم ډیره وفاداره سمجداره جان نثاره بیبی ده او الله ورله پوهه ورکړې وه. او مکه صوبیه هغې ته چې پته ولګې د خاوند مې کلمه ووي مسلمان شو، نو زه ولې مسلمانه نشم کلمه ونه ویم؟ نو کلمې ووي هغه مسلمانه شوه. اوس هغه غلام چې دی اغستی او هغه خو دوی سره دی سالم، هغه هم چې وکتل چې زما نیکانو زما مالکانو کلمه ووي نو هغه هم کلمه ووي او څه شو؟ مسلمان شو. هغه سالم چې په معاشره کې د هغه هیڅ حیثیت نه و، خو چې کله کلمه ووي مسلمان شو. د نبی علیه الصلاة والسلام نے قرآن زده کړه شروع کړه. نو روایت کې راځي وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موزع بقباء كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان فيهم قرآنا وكان فيهم عمر بن الخطاب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله د مسلمانانو اولنۍ ډله د صحابو اولنۍ ډله اولنۍ ګیرو مدینې منورې ته هجرت کوي، کله چې په قبا کې عصبه نومې مقام ته رسي هغوی ته یو د امام ضرورت راځي. د امام ضرورت لوی لوی قاریان موجود دي، د عمر بن الخطاب غوندې شخصیت هم موجود دی، خو د امامت دپاره څوک مخکې کیږي؟ اقا غلام سالم رضی الله تعالی عنه مخکې شو. چرته هغه حالت چې څوک اغستو ته تیار نه دي، نن دا حالت چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غوندې شخصیت د هغه مقتدي جوړیږي. دا په څه وجه؟ قرآن ورته دا مقام ورکو چې کله د قرآن زده کړه شروع کړه د ایمان رڼا زړه ته داخل شوه، دا بیا هغه خوش نصیبه انسان وګرځېدو. د الله محبوب پیغمبر فرمایي الحمدلله، داغه باره کې څه فرمایي؟ الحمدلله الذي جعل في امتي مثل هذا. اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زه حمد بیانوم د هغه ذات چا چې د سالم غوندې انسان زما په امت کې پیدا کړی دی. سالم غوندې انسان مخکې د الله محبوب په بل یو مقام کې فرمائی ان سالما شدید الحب للہ عز وجل. اللہ محبوب پیغمبر پخپل خلی مبارکی سر تصدیق کی چې د سالم پزړه کې د الله محبت د شدید کیفیت پوری موجود دے. اللہ د فرش نا عرش ته ورسو. داسې انقلاب قرآن راوستو په هغه خلکو کې چې د غلام عالم نه الله امام عالم جوړ کو. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. چا چې د قرآن د هدایت لمن علی ولیدا نو رب العالمین بیا داسې منزلونو ته رسولی دي چې نن دنیا هغه منزل ته د رسیدو نه قاصره ده. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام.
ستا پد لاس کی دی قرآن ویو تدی دا غلامی جون تیر کے نانا زما عزت مندو ہمیں کہتا ہے یہ قرآن او میرے ماننے والے مسلمان اقرأ وربک الاکرم اولولت قرآن رب العالمین بستا اکرام وکی تا تب یو مقام در کی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خار ہوئے تارک قرآن ہو کر نن قرآن منگ درسم و رواج دا حد پورے محدود گنلے زکا مسلمان درسوائی سر مخ دے وحل ٹکول خوری حرزے قرآن منگ نند دی اشعار و مصداقیو چوائی طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں تو قرآن فریاد دے تعویذ بنایا جاتا ہوں دو دو کی پلایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے نور خو قرآن راخلو نا اسی نکو چی چرتا یو سپارا یو رکو تلاوت خو چی کل جنگ جگڑ شی نو ایراوالا قرآن کیک دا پا قرآن دا صرف دے دا پارا خونے دے جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں دے دا پارا نظمان قانون پہ راضی غیروں کے